علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلې وي امید لرم چې تاسو ټول به او جوړه خوشاله وي ژوند په مزو کې به وسیره کې د ظلم انتها شوی دا ډیره زیات افسوسناک واقعیا مخې ته شوی دا ډیر زیات ظلم شوی دی الکو جنې اول ډیر زیات په بد حال باندې قتل شوی دی الکو جنې یو بل سره کویدن کړي وا واده کول غوښتل خود بیدوانو با پټ ملاقاتونه کول نو چې کله دوی په دغه ملاقات کې ګیر اول ډیر زیات په بد حال باندې قتل شو بیا د دوی د بدنونو نه غوښه پلي کړې شو او په هغه زخمونو باندې ورته ماګي واچولې شوې دوستانو داسې ظلم ورسره چاو کو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکو زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پورا معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ شامل څخه خامخا وغواړئ چې زموږ خالي رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي قیامت په ورې نه راځي دوستانو منصیره کې ډېر زیات ظلم شوی دی هلک او جینۍ چې کم یو بل سره کویدن کړي نکاح نږدې وه نکاح ته یو میاشت پات د واده نیټه ایښې وه او دوستانو دوی دواړه چې کله یو بل سره ملاقات شروع کړو یو بل کله ملاقات شروع کړو خبرې وکړلې او په دغه خبرو باندې دغه جینۍ کور والا دوی دواړه ګیر کړل نو هغه جینۍ کور والا ډېر زیات بد وګڼل دوی دواړه یې قتل کړل او د هغه قتل کولو نه بعد دوی دواړو د بدنونو نه غوښې پرې کړې او په هغه زخمونو باندې ورته په مرګ باندې ورته په هغه زخمونو باندې ورته مالګې واچولې آیا دوستانو د دوی ګناه دا وه چې دوی یو بل سره پټ ملاقاتونه کول آیا دوستانو د دوی ګناه دا وه نه دوستانو د دوی هېڅ ګناه نه وه او په هغه وخت کې جینۍ کور والا په ځان باندې پوه نه شل ډېر زیات په عزت په جذبه کې راپاڅېدلي وو ډېر زیات ظلم یې ورسره وکړو دوستانو منصیرې ته پکار دي چې دغه ظالمانو ته ښه بدترینه سزا ورکړي ځکه چې دغه ظالمانو ډېر زیات ظلم کړی دی دوستانو حکومت پاکستان ته پکار دي ټولو ته پکار دي چې دغه مسلې باندې سحر راوباسي او بیا دوی له ښه بدترینه سزا ورکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام